الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم صدقت يا رب العالمين. مخکې د قارون څخه خبره تېره شوې وه، اوس دې آیاتونو کې دریو کې څه خبره ده. الله رب العزت فرمایي فخرج، بس دا قارون راووتو علی قومه په خپل قوم باندې فی زینته په کامل تفخر کې په فخر سره تکبر سره غرور سره راووتو، په کامل زینت کې راووتو، ښه ځان یې ښکلی جوړ کړ. ځکه پیسې خو ورسره وي نو چې چا سره پیسې ډېرې وي نو هغه د ارامېدوبونه لږ زیات وي. په ځان وس کوي، کله به په مخ باندې لګیایي، کله به په ږیره لګیایي، کله به په لوټو لګیایي، کله به په وریځو لګیایي، کله به په څه لګیایي. نو فی زینته په ښه زینت کې قال الذین، نو وویل هغه کسان یریدونه چې اراده یې لرله الحیات الدنیا، د زندګۍ د دنیا. اوس یو کس وي میک اپ اینډ لګولي، یو څه بل څه، اوس څوک دغه د دنیا کارکو والی په ګډوډو سر وي، نو هغه بیا ورته وایي وایي دا اوس سم دی، دا ښکلی دی، دا چې په سنتو برابر وي، دا د ځان نه څه شاړ شپړ جوړ کړی. بعضې د حج نه راشي ورته کور ته بالا رادننه کېږي چې دا ویښتړو پرېږده کېږي. بعضې د عمرې او د حج نه راځي نو لومبنی کار دا کوي چې هلته نه راځي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نالې ته ورولي، لومبنی دا وکړي. بعضې داسې وي چې الله رب العزت هغوی یو کار کېږي وي خدای شفا ورکړي، یو کار کېږي خدای پاکې مشکل آسان کړي، بیمار وي خدای شفا ورکړي، د کور مسلې وي خدای پاک ختمې کړي. نو لومبنی کار دا وکړي خدایه د هر څه دې راله سم کړه، نو اوس دا خلاف ورزي کوم چې بله پرې مې راډېږي نو لږ مضبوط مې راډېږه چې دا کار مې سم ټکانې ته راشي. الله دې موږ الله رب العزت وار دې ورکړي هلکه د سړي زوی شي. نو مونږ به یو کس ته ووایو تلاوت کوه، هغه نه کوي، بزرګان یې هلکه ترجمې ته کښېنه نه کوي. یو مسله د ترجمې لپاره ته لږه دعا وکړه، خدای والې چې تا ته دعا کوم، ځان ته وویل خدای دې څه ډول قرآن ته نه کښېني، قرآن درته د انګلیش برابر هم نه ښکاري، د دین استاد درته د انګلیش د کتاب برابر هم نه ښکاري، د دین کار درته د زمیندارۍ برابر هم نه ښکاري، او ما د اجتماعي دوا وکړې، اجتماعي نه دې انفرادي درته. نو قال الذین، هغه کسان یریدونه چې اراده لري الحیات الدنیا، د زندګۍ د دنیا. نو مولانا محمد امین بلدیګر رحمه الله، الله دې په قبر اموالات راوړي، هغه وایي ما سره یو شکست شرط کېښودی، ما ته یې وایي چې دا ګیرو والا چې دی دا بدرنګ ښکاري، او ما ورته وایي چې د ګیرو بدرنګ ښکاري. نو ما فیصله په دې وکړه چې لومبني کوم کس مخې له راغی فیصله به په هغه بیا چې دوی چې څنګه لومبني کس مخې له راغی هغه ګیره والي ما یې سره یې ورته لیدلی وجه وي هغه ته هم وایي چې اردو کې خبره یې ما ورته وایي چې یاره دا ګیر والا ښکلې ده، ما د ده په دې لانجه ده. وي هغه بل ورته وایي چې دا بغیر د ګیرو ښکلې ښکاري او دا ګیر والا ښکلې نه ښکاري. نو هغه وایي راته داسې مخ راواړو، ورته وایي چې ما دی چې مولوی صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے،
یو د شربانو د شریفانو دنیا ده نو باغې کې ته ښکلي ته مزېدار یو زمونږ په شان د خرابو خلکو معاشره پایې کې زه ښکلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې د فرقو ډېر زور اخیستی نو دا ملحدین پیدا شوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی د خلکو مخکې ټولو خلکو ته وګورئ تاسو ورته غټ امام وایو د دونه خلکو استاد د ټولو وزیر الله دا جواب وکړو نو د خلکو مخکې ورته وی چې انسان پیدا شي ماشوم پیدا شي نو د هغه ګیره نه نو دا ګیره د فطرت خلاف د لحاظ اول غواړي دا پکار نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاته وی لکه ګټه راواله وي دا غاښونه ودرول مات کا وی ځکه چې سړی پیدا شي د دې ګیره خو د ده غاښونه خو نه وي دا د فطرت خلاف دی دا غاښونه ورته ماتول غواړي هغه نه څه پوه شو ورته ګوره هر څیز چې پیدایي شوي د فطرت خلاف نه دی خیر خبره مې دا وه وقال الذين وویل هغه کسانو یریدون الحیات الدنیا چې هغوی اراده لرله د دنیا یا لیت لنا ای افسوس دی زمونږ دپاره مثل ما فمثل د هغې او دا دنیا چې سړی په مخه والې ګوره ټول عمر مور او پلار یو بچی راتوی کړي نو دغه بچی چې پیسې اصلېږي دغه پلار له دیکه ورنکړي په خونه کې راته ورکړي باره وایي دا مونږ څه کړي ګیره سپینه کړي په هغه حالت کې وایي زمونږ پلار مونږ له څه نه دي کړي لکه دا دومره چې راتوی کړي دا د چا برکت زمونږ پلار مونږ له څه نه دي زمونږ مشرانو څه نه دي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اخر د دې امت د قیامت دا نه خره چې اخر د دې امت په بدرت وی لعنت کوي په مخ کې خلکو باندې او دا مور او پلار د درې څیزونو متعلق د فیر متعلق چې کامل وي شرابي نه وي چرسي نه وي چې دوه درې تدبیره پیدا کړو او دکه شان استاد او دکه شان مور د دې یو لفظ دی چې کله په شریعت د وجه موږ ته داسې وکړو د شریعت په روح سره صحیح چې عام دي نو علما فرمایي چې عبادت فرضیه صرف تبلیغ خو ثواب نه کېږي نوافل خو عبادت فرضیه صرف تبلیغ د فرض په درجه کې او د هغې نه علاوه د هغې ثواب دې نه کېږي دغه ده اوس دوی سړی د خلکو په نظر کې هم خلکو ته ډېر لوی ښکاري او هغه پیر صاحب صحبت شوی دا په نورو کې ډېر الله والا انسان هغه یو پیره چاپچي غونډ کاغذ راواغوښت چې د ده دا خبره ده او دا د دلایل دي ما سره د دې وجې چې دی ما دې عاد کړی د کیسې نه ختم کړی او هغه نه پورې د خلکو په نظر کې ډېر لوی انسان خو چې حقیقت ته لاړ شي په خدای یې نو د تفسیر راته اوسه پورې هغه ویل چې اوسه پورې وقال الذين هو الحق كسان دا دنیا نه چې دا خپل او پردي دا خلک ډیر کی خلک چې د پرواز بیا وکي هغه بیا رښتې کړی خلک د پرواز وکي هغه بیا غم خالی کړی هغه خالی بیا نه کړی ماذا روزګار قال الذين وایها کسان هو الحق کسان یریدون الحیات الدنیا چې اراده لرله د زینت د دنیا د اراده لرله د دنیا د ژوند د دنیا یا لیت لنا ای افسوس دې زمونږ دپاره مثل ما چې په قدر د هغې ما یا په مثل د هغې ما دبدبه وي اوتیه قارون چې ورکړی شوي د قارون ته دا قارون چې څنګه زیب و زینت کې راووتو په ښایست کې راووتو چې دغه شان موږ له مال راکړی شوي انه یقینا دا قارون چې دی دا لذو حظ عظیم خاوند د یو لوی حصې بلا مال ورکړی شوي د یو لوی حصې خاوند د خلکو په نظر کې خو مال مال لا اگر که پات هر څومره په ناروايي را پیدا کړي خو چې مالداري خلک وي دا ښه سړی وقال الذين وایي هغه کسان اوتوا العلم
هلاکو خدا سے وبا خورا چې خلک نفرت هم کوي نو د غریب نه کوي. مثال په تور یو لوی کې وبنس کې چې غریب ته محفوظ کړي او چې مالدار ته سړي هغه دې سره خوري او چې شفا دې وایي. وقال الذين لا يسروا بالله وقال الذين ويهب كسان اوتوا العلم چې ورکړي شوی دی علم چې ورکړي شوی علم اوس دې دا خبره وکړه وکم کسان چې اهل علم د علم تکي والا وغفا سویدن غیبی. وقال الذين ويهب كسان اوتوا العلم چې ورکړي شوی علم ویلکو افسوس دی پتا سو باندې خرابی د تاسو باندې سوچ باندې لعنت دی تاسو باندې سودام سوچ د دنیا د ژوندۍ ویلکو خرابی د پتا سو باندې ثواب الله بدل د الله رب العزت خیر نه ډیر وردا لمن د هغه چا د پاره امن چې ایمان یې راوړي او عمل صالحا او عمل نیک کړی د دنیا د سګي اصل بدلا وقد خډیر وردا ولا يلقاها او نشور کول دا الا صابرون مگر استقامت والا تاسو ایمان راوړل د استقامت پکاره الاستقامت فوق الكرام صوفیا کرامو چې استقامت د کرامت نه اوچت او بل ځای وایي چې د سلو کرامتونو یو استقامت اوچت دي. دوه رکعاته نفل کې همیشه یې کې ترجمه کې همیشه یې کې نه چې کله زړه غواړي راځه کله نه غواړي خدي او د استقامت په شان استقامت چې د کرامت نه اوچت دی او کرامت د بزرګ دی. نو ولا يلقاها یا داسې وایي تعلیم نشي ورکولی د دې خبرو الا الصابرون مگر اربابو د استقامت چې څوک استقامت کوي هغه بیا په دنیا باندې غرض نه هغه بیا په دین باندې غرض هغه بیا دین نه رحمان بابا وی دا دنیا فاحمقان ودانا دا دنیا فاحمقان ودانا دانا نکف دنیا باندې غرض کسوک نکاندی پچا باندې غرض کتنا کاندی پچا باندې غرض سوک نکاندی پتا باندې غرض کګدا د بل قبول نظر نکا کګدا د بل قبول نظر نکا سپی بن کاندی گدا باندې غرض وسائل کشته د هچا نډوبي وسائل کشته د هچان ډوبېږي که څوک نه کاندي دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو ته ودانا دانا نه کاندي دنیا باندې غرض زه رحمان د یار په در کې هسې خوښ یم زه رحمان د یار په در کې هسې خوښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض او بیا وی لکه ما چې مصلي در پسې دنګ کړي لکه ما چې مصلي در پسې دنګ کړي کم ملنګ داسې لنګ کړي مصلي دي زه په تا پسې موسی یم قارون یم زه په تا پسې په دې شرک یم دا ټوله یوه خبره راونه کړې ده مونږ چې ټوله واقعه وایو زه په تا پسې موسی یم قارون یم زه په تا پسې موسی یم قارون یم چې طلب مې غوا غلی یا گلی دی زبتا پسی موسیٰ یم قارون یم چی طلب می واغلی یا گلی دی نصیحت پا عشقانو اثرنو کا گنیادی زمانیری مسلی دی هغه کوډی لکتا چې پما کوډی هغه
هغه کوړي لکتا چې په ما کوړي کله کړي په مجنون باندې لیلیږي که رحمان د عاشق پتی شهید شي که رحمان د عاشق پتی شهید شي د جنت پوری همه واړه دلیږي ته د الله رب العزت سره خپل تعلق سم کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تعلق سم کا د جنت پوری همه واړه دلیږي الله رب العزت فرمایي چې کله د دا کیسې شروع کړي د بیا په دې منځ کې یو پروګرام جوړ کړو پروګرام یې دا جوړ کړو چې یو ښځه وه هغه فاحشه وه هغه په زناګانو باندې سر وه نو چې د کوم کس په زناګانو سر شي د ده د سترګو نه حیا لرې شي دی بیا هر څه کوي دته بل څه نه ښکاري دی هر چا له دوکه ورکوي او په هره لار باندې ځي بیا ځکه زنا سره سترګو نه حیا وځي نو دې ته د موسی علیه السلام د زکات حکم ووي په موږ باندې 40 روپۍ او په هغې باندې به 4 روپۍ وه په 100 کې به 25 روپۍ زکات ورکړه په 4,000 کې 0 روپۍ زکات په 4,000 کې 0 نو سکارون چې دا وویل چې زما خو دومره مال دی چې د ده زه هره پېره 4 ورکوم دا حکم دی نه کړه چې الله رب العزت دا مال دا کوي ځکه د هغې کیسې خو مخکې نه ختم کړي دا ما په خپل مهارت درکړي نو دې ښځې ته یې وویل چې د موسی علیه السلام په دا قانون چې هغه به مثال په طور دلته خلک راوړو دې ته بیا احکامات وي بیا بیا چې په بل ورځ واعظ کوم بل ځای به چېرته دا خلک راغونډ کړو هغې ته بیا احکامات وي چې دا حکم دی دا حکم دی دا حکم دی نو دا یو پیره یو ښځې ته ووایي چې موسی علیه السلام کله دغې زناکارې ښځې ته وي کله دې د زنا احکامات بیانوي نو ته به راپاڅې تا له زه پیسې درکوم او ته په دې نظام وکړې صحیح ده هغې له ډېر مال ورکړ چې کله موسی علیه السلام دا شروع کړه چې به یې څوک زنا وکړي دا په هغه شریعت کې هم داسې او په دې شریعت کې هم دا مسله ده او هغه واده یې کړي وي نو هغه به سمسارولی شي زنانه او مردانه دواړه پاکانو به ویشتي شي رجم به یې کولی شي اوس دې کې هم خلک وایي دا ظلم دی ولې ظلم دی چې ده د ځان نه شرمخ جوړ کړه د ځان نه خنزیر جوړ کړه د بل کور یې تاله والا کړه د بل په کور یې حمله وکړه د هغه عزت یې تار کړه د مور عزت لار د خور عزت یې لار د ورور عزت یې لار د ټول خاندان عزت لار که چاته دا بېعزتي ښکاري د سړي دوی د ټولو عزت تار شه نو دا خو شرمخ دی ده له خو داسې سزا پکار ده چې ډېر سخت خیر او نو چې کله دا حکم بیان کړه نو دا زنانه راپاڅېده او چې چا بیا دا واده نه کړي د هغې دپاره دوی نیسي دا زنانه راپاڅېده وایي دا حکم چې دی دا صرف د کمزورو دپاره دی که نه دا د اعلی سطحې د خلکو دپاره نه د ټولو دپاره یو شان یو شریعت خو د ټولو دپاره یو شان دا خو د نور قانونګري دي چې دی هغه ورته ویل چې ښه نو بیا چې دا ما سره پلانګي ټیم کې دا کار کړی و که نه نو د هغې به څه وکړي اعوذ بالله موسی علیه السلام ډېر زیات جلالي پیغمبر تصوف والا چې کله خپل مرید ته خلافت ورکوي نو هغه ته یې لیکلي چې دا مې په جلالي طبیعت کې خلافت درکړه دا مې په جمالي کې درکړه د هغې بیا خپل اثرات په دې طبیعت ته وګورئ موسی علیه السلام په سجده باندې پرېوت او الله دې جړاګانې بولې الله ورته اجازت نه درکړه اوس په فیصله وشي موسی علیه السلام راپاڅېد ورته وایي د خدای د هغه ذات واسطه درکوم په هغه ذات قسم درکوم چا چې ته پیدا کړې دا خبره داسې ده هغه ورته نه صرف داسې نه ده وایي دا خو راله قارون پیسې راکړې او ما په تا انتظام هغې باندې یاره راله راپیدا کړې ښه موسی علیه السلام ځمکې ته وویل قارون راغله ځمکې راغله الله اختیار چې الله چاله اختیار موسی علیه السلام ورته راغی هغه به چغې مغې والې په اخره کې چې پوه شو چې کیسه ترې لاړه نو ورته ووایي په جادو دې لاندې کړم ځمکه کې که نه وایي زما مال ته دې چل کړو د تره زوی مې که نه مال ته دې راله چل جوړ کړو
موسی علیہ السلام وی مال را حاضر کې هغه ولا بسر کې جام نه سره د پورا سره د باندې ټول بیان الله لم يوسف الله وي فخسفنا به بس ممكن ولا بدباني وبداري او قرد الارض بس مكاكي فما كان له بس نو د بار من فئه سدلا ينصرونه چی امداد د من دون الله فمقابله د الله الله څنګه وی چې دا موږ داسې کړو ولی او کرامت نشي ښکارا کول پیغمبر یو معجزه نشي ښکارا کول مگر دغه معجزه یا دا کرامت دا فعل د الله یسر د ولی او پیغمبر په لاس راښکارا شي وما كان من المنتصرين او نو دي د انتقام وسون کنه یا نو دي د مدد وختون کنه دي د مدد وختو تم الله وی موسم نه بس دک شان الله وی چې راټیم نه بس مکلا کته شي الله وی واصبح الذين وسباش بهغه کسانو باندې تمنوا چې را دی لرلا تمنای کړي و مکانه په زیاده د باندې بل امسي پرونه دا اراده کړو چې کاش موږ سره داسې مال وي نو هغه خلکو باندې چې سباش د هر حالت دی ولید یقولون نو وی وای کأن الله تعجب دی یقینا الله رب العزت وای کأن الله وی تعجب دی گویا اللہ رب العزت یبسط الرزق فراخوی رزق لمن یشاء چاہتا چوہا دا خلق چی بیا خدای راٹی گنا دا دماغ دے لراشی بس ما دا اللہ خوخد دا اللہ خوخد دا دوست کے ناسی من عباد بیا ما ودنا دوی چې دا باندې والله وی د ورندا څخه خلګي د ستاره د پکان د ګلان د غرب شمال د شورم د او په هلاکت کې اخته بیا د ولندا زړی ته شو من عباده د بندګانو د الله نو ويقدر تنګوي رزق الله رب العزت چې چاله وایي بیا دی وی لولا امن الله وجلتنوی احسان د الله رب العزت علینا فمن باندې لا حسب بنا نو فمن بم حسب شوی من بم په دې ځمکه کې ورته شوی وای کانه وای تعجب دې شان د لا یفلح الکافرون چې الله نه کامیابوي کافران فلاحین مومن کافران الله دې کفر نو ساتي فخرجان وسرا وتودا قارون على قومه فقام خپل باندې فی او حدیث کې راځي تر قیامت او د عذاب د قسمه کې بدا سره روان الله نو ساتي او د دې دا امت بارکه راځي اخر کې چې کړه ګناهونه زیات نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې امت اخر کې بدا سره خلک وي چې هغه د شپې هغه به خیر شکر کوي او خصب کوي خاصه بکیږي په دعا مکان ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سخاله درورسي کعبه مبارکه په اراده دروانه ول دوی دغه ځای به اسمه کزان ترا او کته به کې بیا روانه مصیبه یو حبشي بیا روانه نو هغه دا اوس چې کوم منسوبې دام روانه ول دي بس چې عبادت یې پکې د خدای باندې کړل نو الله را بیا دې موږ دې تاسو کې چې سید د دې بیا څه فیصله کی قیامت کې دغه څوک به بزور را روان کړي قیامت کې د نیتونو مطابق را پاسي او بیا دلته په دنیا کې چې څوک د چا په جماعت کې وي چې په هغه عذاب راځي په دغه راځي امت کا شان روبه په یو ځای باندې فخرج على قومه بذا قارون راوتو بخبل قام بانی فی زینتی فکامل تفخر تکبر کی فی زینتی فخائص کی خائص لکلو زینت لکلو قال الذین نویلها کسانو یریدون چیرا لیلرلا الحیات الدنیا دا زندگی دا دنیا یا لیت لنا افسوس زمن دبارا یا لیت لنا کاشوی زمن دبارا اسلامہ پا مثل دہاوی پا قدر دہاوی پا مثل دبدہبی دہاوی اوتیا چی ورکیشوی دا قارون دا انہو یکنن دا قارون لزو حسن عظیم حامن دلوی حسیلی بلا مال ورکیشوی دا وقال الذین اول حرکسانو اوتو العلم چی ورکیشوی علم ویلکم اے خرابی دستاسو دبارا ثواب اللہ بدل اللہ خیر ورد لمن دہا چاند بارا آمن چی ایمان راولی چی ایمان راولی وعملا وعمل کردی صالحا دنیجے ولا یلقاها
ودغا الله رب العزت ولا يلقاها ونشور كوني دغا بدا إلا الصابرون مگر استقامت ولوتا فخسفنا به بس ممكين ولا بدو باندي وبداره او قودبي الارض بزمكا فما كان له بس نو دبيو دبانا من فئة سردلا ينصرونه چه امداد يدد قارون قلبي من دون الله بمقابل الله وما كان من المنتصرين او نودي لانتقام او استنقنا او نودي لإمداد استنقنا دي دا سمشمين واصبح الذين او سباش بها كسان باندي تمنوا چه ارادي کړوا مکانه فزيد قارون بالامس قرون يقولون نويدي ويكأن الله اے تعجب چې گویا الله رب العزت یبسط الرزق براهوی رزق لرا لمن دهغه چا دپاره یشاء چې غواړي من عباده د بندګانو خپلنا ويقدر او تنګوي لولا امن الله کچرته الله رب العزت احسان نه وي کړی علینا پمن باندې الله دې پمن باندې احسانات وکړي او دا کوم احسانات چې بلې الله دې شکر توفیق راکړي لخسب بنانو خسب بشری پمن باندې مدازمک بناسو پمن باندې وَيَكَأَنَّهُ گویا کے شاندہ لا يفلح الكافرون چې پلاح نمومی کافران